ولا رسول بعد وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤتون ما وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وأيضا قال الله تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال تعالى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ابكي على خطيئتك وليسعك بيتك، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على حبيبك ورسولك محمد وآله وصحبه وبارك وسلم ثم صل عليه. عزتمند حاضرین ہو، نن پنځشتم یا شپږشتم د ربیع الاول 1440 کال د جمعې په دې بیان او خطبه کې د مخکینی موضوعاتو متعلق چې په من باندې تندرونه او سیلابونه، انقلابات او مشکلات او مسائل دي، نو اولا من خبره کړو چې توبه استل پکار دي په اخلاص سره. پای من یو جمعه دو باس کړو. دویم د استغفار متعلق ما خبره کړو یو جمعه دوا چې من کله استغفار بار بار وایو نو بیا به الله عذابونه دفشي. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. پدای سلسله کې نن درېمه خبره د جمعې په دې بیان او خطبه کې چې زه تاسو ته کول غواړم نو هغه دا ده چې موږ تاسو په خپلو ګناهونو باندې وجاړو. دا هم دغه توبه استغفار دی، خو یو ځان له عنوان په آیاتونو په احادیثو په واقعاتو کې موجود دی. کله چې یو مسلمان په خپلو ګناهونو باندې جاړي او د ده څه دا سوچ او فکري چې زمانه دا ګناه ولې کېږي، نو په ده باندې د الله رحم د الله مهربانۍ راځي او د ده نه بیا الله عذابونه دفع کوي. ورونو د دې جړا دوه قسمه دي. یو هغه جړا ده چې هغه ناروا ده، شرعاً د هغې جواز نشته. هغه کومه جړا ده؟ هغه دا ده چې په هغې کې شوري، په هغې کې واویلایي، په هغې کې مخ وهلي، ګریوانونه شلولي. نو حدیث کې راځي پیغمبر فرمایي لیس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلیه. هغه زنانا یا نارینا
چې هغه ګریوان شلی مخ په سپېړو وي او چغې وروړي وباسي ودعا بدعوى الجاهلیه. پیغمبر وایي دا زما د امت نه، دا زما په امت کې نه دی حساب. دا لیس منا چې حدیث کې راځي د دې دوه مطلب وي. استادانو موږ ته د دې دوه مقصد ذکر کړي. یو مقصد دی چې زما امتی دي ځان ته نه وایي، اسی ودا وایي چې زه پیغمبر امتی خو نه دی وایي. دا ولې دا کار کوي؟ دا زما امتی نه دی. دویم لیس منا مطلب دا چې دته زما شفاعت نه حاصلېږي. بیا خصوصا شفاعت کبرا نو چې یو انسان ته د پیغمبر سفارش او شفاعت حاصل نشي نو دا جنت ته نشي تللی. نو دا ډېر سخت زجر وعید دی، ډېر سخت زجر وعید دی. او دویمه هغه جړا ده چې کله ناکله پکې سلګۍ راشي او خصوصا په هغې کې د سترګو نه اوښکې لاړې شي. نو که دا د دنیا په څه غم او درد باندې هم جایز ده، ناروا نه ده، ممانعت په دې کې نشته دی، ښه خبره ده. بلکې چې څوک نه جاړي زړه یې سخت دي نو د هغې په باره کې زجرونه او وعیدات شته. د قسوة القلب علامه دا ویلې ده چې دله جړا نه ورځي چې دا جاړي نه. خو دویم د دنیا د غمونو او د پریشانو نه هټ کر په دین باندې، بیا خصوصا په دین کې په داسې یو کار چې هغه ستانه خلاف ورزي شوي او ته په هغې وژاړې، په دې الله ډېر خوشحالي. د کومو سترګو نه چې د الله د یري چې ما خدا ګناه کړی ده او الله به ماته څه وایي. الله خو ډېر لوی عذابونه دي، الله خو ډېر لوی قوت او لوی طاقت دی. ته د هغې د وجې نه وژاړې نو په دغه سترګه باندې جهنم حرام دی. تاسو واري او تاسو سوچ وکړئ تاسو د نن پورې په ګناهونو یا ما یا بل جړلي، دا هر سوچ وکړئ. اووه کسان چې عرش د سوري د لاندې دي، اووه تنه پیغمبر ذکر کړي دي. په هغې کې یو هغه تن دی چې ذکر الله خالیا، ځان لناس دی، الله یادی نو وجاړي. ففاضت عیناه، د سترګو نه اوښکې روانې شي، الله یادی او جاړي، د سترګو نه اوښکې روانې. دا په اووه تنو کې هغه کس دی چې دا به جنت ته ځي، جنت ته. دا هغه تنه دی چې سبعة یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. اووه قسمه خلق دی په میدان محشر کې به د عرش د سوري د لاندې، د عرش د سوري د لاندې به وي. په دغه ورځ د الله د سوري نه علاوه د بل چا سوری به نه وي، بل څوک چاله په سوري کې